باب د بیان د باغیانو کې اسلامی امارت موجود څه خلق د اسلامی امارت او د حکومت نه بغاوت وکړي موږ د حکومت امر نه منو د هغې هېڅ نه منو د هغې احکامات نه جاري خپله جدا جوړ شو دې ته باغیان ویلی شي خرج قوم وتو یو قوم عن طاعت الایمان د فرمان او د طاعت د فرمان برداری د بادشاہ نه وغلبوا على بلد او غالب شو په کم خار باندې کم علاقې باندې یو علاقه یو خار یو کلی یو آبادي ونیوه دعاهم الیه دوی راوغواړي امام بادشاہ د وقت د خپل رعیت طرف ته چې بیرته رعیت کې شامل شي او بغاوت مه کوئ وکشف شبهته په څه باندې امامت پرېښی دی د امام حکم هم په څه وجه پرېښی دی څه دلیل لرئ څه خبره لرئ هغه شبهې د کشف ختمولو دپاره به ورسره بحث مناظره خبرې مذاکرات وشي بیا به څه وشي وبدأ بقتالهم او بیا به په مرګ باندې شروع څه وایي فإن أجابوا دلته نشته دا ستاسو کې چې راغسته دا ښه دی فإن أجابوا کچرته خبره ومنله ها تم المراد خبره پوره شو مطلب کچرته خبره ومنله خو خبره پوره شو را بشي واپس ارڅ به صحیح شي که خبره ونه منله انکار وکړو نو بیا به د دوی په مرګ باندې شروع شي وژنې به جنازه به پې نه کړي کفن به نه ورکوي غسل به نه ورکوي نو مردار یې ورته به ولو لهم فئة او که دا یوه غټه ډله لښکر جوړ کړی و جنګ دپاره تیاری کړی و اسلحې راغستې وې نو څه به شي اجهز على جریحهم زخمین به یې مو وژني زخمین به یې مو وژني زخمي ته جنګ په میدان کې پاش هغه هم ورته ووژني پوه شوي واتبع موالیهم پوه شوي او غلامان چې دي کین راځه بچي کین واتبع موالیهم او غلامانو پسې به یې ورشي هغه به یې نه پرېږدي کین راځه کین پوه شوي غلامان به یې هم ووژني والا لا او که هسې غټه ډله نه وه هسې یو 10 کسه 15 کسه 20 کسه راټول شي که نه هسې کونې کې شیطان ننوتی او څه ورانې کړی نو بیا څه خبره نشته بیا همداسې دغه به وشي ورسره ولم یسب ذریتهم ماشومان به یې نه بندیان کېږي وحبس اموالهم مالونه به یې ته ونیول شي کم مال ورسي کم ترتیب ورسي هغه به یې ونیولی شي حتی یتوبو تر څو پورې چې دا خلک توبه وباسي دا د علي کرم الله وجهه په وخت کې وشو اول ځل باندې د وابیان او خوارج چې جوړ شو د هغه وخت نه جوړ شو حریره به یې ورته ویلې په یو علاقې کې دوی 12 کسان راټول شو پوه شوې او د علي کرم الله وجهه باندې نعوذ بالله من هذا کفر فتوا وکړه صحابه کرام ته به کافر ویلي بالکل چې تاریخ وګورې لکه د نن سبا وهابیان داعشیان بس دا ترتیب و دا مشرکین دي دا کافران دي او د دې قتل واجب دی چې ګیر به کو بیا به علاله ولا دا ترتیب یې څنګه چې اوس د دې کې حق وخت نه کوي 1400 کاله د 900 کاله مخکې دا ترتیب را روان وان احتاج او کچرته محتاج وو بادشاہ د دې صلاته د دې یند د مال خو ونیو صلاته ونیو دغه ته ونیو دا به ونیول شي چې د دوی توبه وباسي کنه نو که ضرورت پېښ شو چې دوی دا صلاح راوالي د دوی دا اسونه راوالي دوی دا مال راوالي په دې جنګو کې ودي کې پې وإن احتاجك محتاج شو امام قاتل بصلاحهم د دوی په صلاح د جنګو کې وخیلهم د دوی په اسونو د جنګو کې دا خو د دوی حکم شو
اوس بعض نقطې پکې بیانوي وایي ان قتل باغ مثله باغیانو علاقه ده یو باغي راپاسېد بل باغي ووژلو فظهر عليهم مسلمانان په هغه علاقې باندې ورته غالب شنو هغه ختم کړ او مسلمانانو په لاس کې واپس راغلو نو لم یجب شیء دا چا چې بل وژلی دی په دې باندې شی نه دي لازم ځکه حکم د شریعت په هغه وخت کې نافذېږي چې په هماغه ځای باندې د امارت اسلامي کنټرول وي چې قاضي موجود وي نو بیا به حکم صادر شي چې قاضي موجود نو په هغه وخت کې چې کوم کارونه شي په هغې باندې حکم د قاضي بیا په مخکینی مسائلو نه ثابت خبره پوه شو وان غلبوا على مصر باغیانو یو ښار ونیو یو علاقه ونیوه پوه شوې فقتل مصري مثله باغیان راله یو علاقه ونیوه یو علاقه ونیوه په هغه علاقې کې چې دی یو سړي بل سړی ووژلو عام سړی ووژلو فظهر على المصر امارت اسلامي واپس هغه علاقه ونیوه باغیان وتښتېدل قتل به قاتل به د مقتول په صورت کې به وژل کېږي په مخکې صورت کې څه و چې د باغیانو په علاقې کې باغي وژلی دا د باغیانو علاقه نه ده باغیانو یو ښار ونیو په دې ښار کې یو عام سړی پاڅېد و بل سړی ووژلو بیرته چې د امارت اسلامي حکومت په هغه ځای راغللو نو کولی شي چې د هغې بدله د هغې سړي نه بیرته واپس والي په هغې کې قصاص شي ځکه دا سړی باغي نه و دا خو صرف مغلوب شوي و د باغیانو د لاس نه خپله بغاوت نه دی کړی دوی د باغیانو په لاس کې صرف راغلی دي نو بیا به دا قاتل د مقتول په حق کې وژل کېږي وان قتل عادل باغیا علاقه د باغیانو ده د امارت اسلامي د علاقې نه سړی پاڅېد یو باغي ووژلو همداسې بې د جنګ نه یو باغي ووژلو پوه شوې او قتله باغین یا باغی را پاتېدو د امارت اسلامي په علاقه کې یو سړی ووژلو یعنی هغه سړی چې باغی نه وغی ووژلو وقال انا على حق دا سړی خپلو موروث له چې چانه وراثت وړلو دا دعوه کوي زه په دې کال کې په حق یم دا سره زما قتل یا په زما دا مسله وه یا په ما را پاڅېدلی او یا داسې خبرې وکړله وراثت چې وړی شي نور فیصلې به وروسته کېږي خو وراثت ته وړی شي که وراثت حق ورسره و هغه ته وړی شي او وان قال انا على باطل لا که ویل چې نه یاره د مرګ حق مې پرې نه و وراثت ته به نه شي خبره پوه شو وکره او مکروه دی بیع السلاح خرڅول د اسلحې من اهل الفتنه په باغیانو د اسلحه خرڅول دا مکروه کار دی پوه شوې ځکه هغه د مسلمانانو خلاف جنګي وان لم يدر انه منهم پوه شوې که چېرته دا سړی نه پوهېدو چې دا د باغیانو سړی دی او اسلحه به خرڅه کړه لا نو بیا په دې کې کراهیت بس ته کوی